عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک نے یو ارشاد نقل کړی دی چې پتاسو کې بهترین هغه څوک دی چې قرآن کریم زده کړي او نورو ته وښایي، ځکه قرآن شریف اصل دین دی. نو د قرآن کریم فاشاعت سره بقا د دین دا، نو د دې فوجه د قرآن کریم یادول او بل ته ښودل غوروالی ثابت شو، ځکه چې قرآن کریم دا د الله رب العالمین کتاب دی او د ټولو کلامونو نه اوچت او غوره دی. نو د قرآن کریم لوستل او بل ته ښودل یقینا افضل دی. نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک فرمائی د قیامت پر ورځ به درې ډلې سفارش کوي. نمبر 1 د انبیاء علیہ الصلاة والسلام ډله دا به سفارش کوي. نمبر 2 عالمان به سفارش کوي. نمبر 3 شهیدان به سفارش کوي. اوس علم حاصلول حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک فرمائی چې د چانه د یو مسئلې تپوس وکړي شي او هغه ته هغه مسئله معلومه وي او پټه کړي، یعنی هغه مسئله ښکاره نه کړي، نو فرض د قیامت کې فقرز د قیامت با د انسان ته د اور قبضې په خوله کې واچول شي. ځکه حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک او فرمایل چې د دوو کسانو په حق کې حسد خیر دی. نمبر 1 هغه کس چې الله رب العالمین ورته مال ورکړی وي او د الله رب العالمین فلار کې خرج کوي. نمبر 2 هغه کس چې الله رب العالمین ورته علم ورکړی وي او د دې علم مطابق حکم کوي او نورو ته هم هاي. د دې حدیث نه دا مقصد دی چې یو مالدار وي د بل مالدار فضت کې د الله رب العالمین فلار کې مال خرج کوي، او یو عالم د بل عالم فضت کې اهل کو ته هر سهایي، خو صرف مقصود چې کم دی د آخرت کامیابی وي نه د دنیا. د محمود غزنوي په باره کې یو واقعه راځي. محمود غزنوي وینا ده چې ما ته 3 شکونه رافیع شو. اول دا چې زه د خپل پلار زوی یم او کنا. دویم دا چې علما وارثان د انبیاء علیہ الصلاة والسلام دی او کنا. دریم دا چې بدله د اعمال یقینا ورکول شي او کنا. وای چې زه په خپل دور حکومت کې یو شپه بهر را اوتم، لښکریان را سره وو، حالات مې کتلو چې ملک څه قصه ده، څوک په چا باندې ظلم ونه کړي. یو ځای ته ورسېدو، څه ګورو چې یو کس دی یو ځل دکان ته لاړ شي بیا واپس راشي او کیني. ډېر ساعته پورې مې داسې کې لیدل، اخر چې ما سره کم ماتحتو هغه مې ورولېږل چې دا کس زما خوا ته راولئ او ما ته یې پیش کړئ. چې کله هغه کس زما خوا ته راوستو او ما ته یې پیش کړو، ما تپوس وکړو چې څه دې کول؟ وی فرمایل زه طالب علم یم
کتاب میں کتلو ہما سر درناس انتظام نو موجود اور ردی دکاندار دروازی نه لږ رڼا راتلا ما به ورته کتاب کتلو بیا به مې تیاره کې یادولو. محمود غزنوي رحمه الله فرمایي طالب مې د ځان سره بوتلو د سرو زرو ډیوه مې ورته ورکړله او تیل مې ورته هم پکې ورکړل او د دې نه وروسته چې کله زه وده شوم نبی علیه السلام مبارک په خوب کې مې ولیدلو او راته وویل ای محمود غزنوي دسه ګفتګین زویا تا زما د وارث سره مدد کړو الله دې تا ته د دې کار بدله درکړي. نو ما ته د دریو واړو سوالونو جوابونه میلو شو. دا د خدمت د اهل علم په برکت سره د انسان د سعادت او کامیابی سبب جوړیږي ځکه علم د الله رب العالمین د رضا ذریعه جوړیږي او دې ته خیر کثیر ویل شوی دی. الله رب العالمین فرمایي ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا هغه چاته چې ورکړی شو حکمت نو په حقیقت کې ورکړی شو ډیر خیر. نو زما عزتمندو علم حاصلول او د الله رب العالمین د رضا طلب کول یقینا دا زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابی ده. محمود غزنوي رحمه الله چې کله د دغه طالب علم سره امداد وکړو نبی علیه السلام مبارک ورته خوب کې راځي ای د څه ګفتګین زویا. نو د دې ځای نه دا معلومه شوه محمود غزنوي وایي چې ماته د څه ګفتګین زوی ماته دا فتح ولګېده چې ته د خپل فلار زوی. دوی مې راته ووی تا زما د وارث سره امداد وکړو نو دا فتح راته هم ولګېده چې العلماء ورثة الانبیاء چې علما د انبیاء علیه السلام وارثان دي. دریم نمبر راته ووی چې تا ته د دې کار خیر بدله الله رب العالمین درکړي. نو ما وی چې یقینا په دنیا کې چا سره ښه کول الله رب العالمین انسان ته د دې بدله ورکوي. زما عزتمندو د الله رب العالمین دین د هغې چې کوم دی خپلولو کوشش کول چې زمونږ او ستاسو په کور کې د الله رب العالمین دا دین راشي په موږ او تاسو کې د الله رب العالمین احکامات منل راشي د نه منلو موږ او تاسو ووړو د نبی علیه السلام په مبارکو طریقو باندې روان شو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.